د شی بل ماشومان چې کوم دي په کور کې ګرم ساتي، ګرمې کپړې ورته اچوئ، په کمرو کې ماشومان خپل ساتي. هغې دپاره احتیاطي تدابیر دا دی چې انسان مطلب دا دی خپل ځان ګرم وساتي، د ماسک استعمال کوي، کوم ځای کې چې زکام ټوخی ډېر زیات وي هغه ځای ته تلو کوشش نه کوي. ډاکټر مصباح الله دی، زه ایز ای ډي ایم ایس ایډمنټ تحصیل هیډ کوارټر هسپتال شب قدر کې کار کوم. بالکل نن سبا د یخنۍ موسم چې کم دی دا سټارټ شوی دی او د یخنۍ په موسم چې کله هم انټر کېږي نو پای کې زیاتره ماشومان چې کوم یا غټ وي دې کې د تبې، زکام، ټوخی، نزله وغیره دا قسمه دغه چې کوم دي دا ډېر زیات وي. خاص کر ماشومان چې کوم دي کورونو کې داسې څه مسلې نو هغوی ته تاسو چې کوم دی ماشومان د هغوی په ټایم باندې د هغوی چې کوم په کور کې تاسو دغه کولی شئ پیناډال یا بل څه هغه ټایم تاسو ورکولی شئ. بل ماشومان چې کوم دي په کور کې ګرم ساتئ، ګرمې کپړې ورته اچوئ، په کمرو کې ماشومان خپل ساتئ. بهر ډېر وتل یا د شپې یا سحر کې اکثر دا ماشومان وځي د کمرې نه بهر، نو دا چې کوم دی موسم دا دوی دغه ټایم کې ډېر زیات یخ وي دا ماشومان ته خاص کر چې کوم اول ایج والا کوم چې دا زیاتره عمر والا کسان دي هغوی ته ډېر زیات افیکټ کېدلی شي. نو که چېرې هم داسې مسله ماشومانو ته یا غټو ته راشي نو پکار دی چې هغه به کوم قریبي هسپتال دی هغوی سره ډاکټر سره خپله رجوع وکړي. زما نوم ډاکټر محمود جان دی، زه خپله دلته کې د کارډیالوجست ډیوټي کوم. اوس چونکې موسم نه سایډ ته روان دی، یخني ده، نو مختلفې بیماریانې دي، خو چونکې کله یخني راځي نو زیاتر چې کم دی زکام، ټوخی او کم مریضانو ته چې د زړه مسلې دي، د چا شوګر وي، چا د زړه مسلې وي، چا ته والونو مسلې وي، چا ته رګونو مسلې وي، چا ته زړه دورې شوي، چا زړه کمزوري شوي وي، نو هغې خلکو ته زیاتر تکلیف په د یخنۍ کې شروع شي. د هغې وجه دا وي یو خو یخني وي، هغې سره چې کم دی بدن سرکولیشن ډېر کم وي، او بله دا ده چې مختلف وایرس وي، هغه مختلف جراثیم وي، هغه په د یخنۍ موسم کې هغې دپاره دا ټمپریچر ډېر سازګار وي، نو هغې سره هغې په دې مریضانو باندې اټیک ډېر زر کوي. هغې دپاره احتیاطي تدابیر دا دی چې انسان مطلب دا دی خپل ځان ګرم وساتي، د ماسک استعمال کوي، کوم ځای کې چې زکام ټوخی ډېر زیات وي هغه ځای ته تلو کوشش نه کوي. لکه هسپتال ته چې عموم راځي نو مریضان له پکار چې پراپرلی ماسک اچوي، او کله هغې ټوخیږي نو پکار چې هغه خپله پوزه خوله ټیک شو دا دې ته مطلب دا دی یا د ماسک استعمال کوي یا دې ته څه کپړه وپړه رومال وغیره چې دا کم چینګس دي او دا کم ډراپس دي چې دا بل ته ټرانسفر کېږي نه. وایرل ډیزیز چې کم دي دې ته مونږ وایو چې دا د ټوخي په ذریعه باندې دا مطلب دا دی چې دا کم چینګس راځي، دا کم دغه وي ډراپلټ کم ډراپس وي د دې په ذریعه باندې دا پیلاویږي. نو پکار دی چې دی خپل خوله پوزه دا څیزونه لږ طریقې سره ډام کوي.